کې نوم هم څه دی او دا کومه پراپرټي چې ده د دې څه نوم دی او دا کوم پلاټینګ هم چې کړی دا کوم ځای کې هم کړی دی او د دې ټول ډیټیل راکړئ. دا جی زما نوم صادق شاه دی او تقریبا د شپږو کالو نه پراپرټۍ کار کوم او دلته په دې کاڼیور کې مونږ دا ځای اخیستی دی. دا 306 مرلې دی. دا مونږ په 15 په 10 او په دغه چې هر څونه څوک اخلي که نه دا کو څوک 25 مرلې اخلي نو د هغې 60 فوټو فرنټ راځي او کو د هغې نه دغه کېږي نو بس په دې باندې په دغه باندې تقسیمېږي. نو که څوک خواهشمند وي نو ښه په ارزان ریټ او په ښه دغه باندې خلکو ته ورکولی شي مونږ دا ښه مناسب ریټ باندې دی او د دې انتقال چې څوک دغه کوي نو اول د انتقال کوي د هغې نه پس مونږ ته پیسې راکوي. پوه شوې پې انتقال په لاس دی. پوه شوې او بله خبردار ده چې دا تنګي روډ باندې دی او دا مخامخ ګیس هم دی بجلي د پاسه پې کاروباري دغه دی خو جیب دی تنګي روډ باندې دی. پوه شوې 400 روډ باندې دی او په دې باندې لکه ګیس شته بجلي شته اوبه شته د اوبو دغه شته هر یو څیز سهولیت پکې شته دي نکاسې هر یو څیز پروګرام پکې برابر دي. زما محمد یونس نوم دی. موږ اخیستلو خرڅولو والا یو او چې څوک پټې یا ځمکه خرڅوي موږ ته اطلاع وشي موږ ورله ښه ښکلي ډیلران وګورو پاک صفا چې هغوی له مړه نه شي یو ګاګ له مړه نه شي په ښه طریقه باندې هغې له سودا وکړو او مطلب دا قوم ته په ښه مناسب ریټ باندې ولګوو او ورکوو یې وله په مناسب ریټ باندې. لوکیشن 400 روډ او کاڼیور په مقام باندې دی او 306 مرلې دی. پټرول پمپ ته مخامخ دی. په مین 400 روډ باندې دی او بجلی ګیس ارش او ملکیت انتقال ارس په لاس باندې دی. 25 مرلې پلاټ را سره دی او که څوک مطلب 20 علي 22 علي 23 علي څنګه چې چا واره راځي هماغسې ورته مطلب دا پلاټ میلاویږي په ارزان قیمت باندې. په نغدو باندې هم دی او چې څوک بس بیا د زمونږ د ډیلر خوښه ده چې هغه څومره موږ له ټایم راکولو هغسې به هغه سره بیا هغسې مناسب باندې چلیږو. لاره ټول مین بس مین روډ ته ده. دې کې لارې نشته ټول فرنټ دی او فرنټ یې زیات دی 15 فوټه 58 فوټ دا لګبګ فرنټ دی. 306 مرلې دی او دا ټول کمرشل دی او دا د کاروبار دپاره ډېر غټه موقع ده ملګرو ته د کاروباري ځای دی او په مین روډ باندې دی 400 روډ کاڼیور په مقام باندې دی. زمونږ به په مین روډ د پاسه ناست یو زمونږ دفتر دی او نمبر یې لګولي دغه مخامخ پلاټ کمرشل پلاټ برای پیروغ لیکلي 2 نمبرې دی پې یو د صادق شاه صاحب دی یو د عارف حاجي دی. نوم دی مونږ د پراپرټۍ کار کوو. مونږ دغه شان خلک راشي مونږ ته وایي چېرې موږ سره ځای دی مونږ کسان بوځو خو مونږ مخکې لاړ شو پټوارخانې ته انتقال چیک کړو ملکیت چیک کړو چې دا انتقال د ده په نوم باندې دی یا د ده په نوم باندې نه دی. مونږ راشو هغه انتقال وګورو پټوار کې هم چیک کړو بیا مونږ تحصیل ته راشو پټوارخانه کې هم غټې پټوارخانه کې هم چیک کړو تحصیلدار صاحب ته هم چیک کړو هغه مونږ وګورو بیا مونږ مالکانان وګورو داسې ډیلران وګورو چېرې دا ځای دی هغه مونږ راولو کښېني هغه سره مونږ ریټ وکړو مالک صاحب مخامخ دواړه کښېنو زموږ پکې دغه کردار دی چې مونږ دواړه مالکانان یو بل سره کښېنو زموږ 2% 3% کمیشن ته مونږ خپل والو خو مونږ پاک شي خلکو له ګورو مونږ غلط کار نه ګورو چاله نه چاله ګورو دا مونږ دوی له واغسته او مونږ ښه ملکیت دی ورسره انتقال دی ورسره رجسټري دی ورسره دې کې چې کوم دی نو مونږ د هر څه چک باغې نه باغې مونږ له پروټسټاټ باقي راکړي دا کوم دکانداران چې پکې ناست دي دوی سره د 15 کالو 3 کالو شتامونه دي خان ته ناصر خان ته دې نه شتامونه اخېستي چې قریب مال راکوي دوی سره قبضه وه مونږ دوی له چې کوم دی ښه میدار پاک ځای نه ګورو الحمدلله پاک ځای دی که د چا خواهشمني په تنګي کې دا په 400 روډ باندې دی کاڼیور ته مخام کاڼیور نه لږ شان مخکې چوتري پول ورته وایي او دا ټول بې انتهایي ښایسته ځای دی دلته ټول د بارګینو راځي بارګینو جوړي او د کاروبار لپاره بهترین ځای دی مزدار ځای دی څو خواهشمني مونږ یې ورکولی شو دا میاشت دوه دا خو څه خبره نه یار سړی میاشت دوه خلک ګوري او داسې نه شي لکه سړي سره نقدې پیسې دومره وي یا به نه او د دې ریټ هم مناسب دی مونږ مناسب ریټ هم لګولی دی دلته به خلک ریټونو تپوس وکړي زمونږ کم از کم د هغوی نه ډېره فایده به مونږ دې خلکو ته ورکړو. ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی او د دې ځای د معلوماتو لکه خلکو ته ورسوئ په صحیح طریقې سره. دا خو جي په تنګي روډ باندې دی کمرشل ایریا ده دلته نږدې دلته هاسپیټل هم نږدې دی ټیکنیکل کالج هم دلته نږدې دی اپوزیټ سایډ ته جي پیسو پمپ هم شته دی لکه هر څنګه فیسیلیټیز چې یو انسان باډي خو هغه د مرض په دغه کې وي خو هغه د ګاډي کې تیل میله چې هر څنګه سهولت دلته اویلیبل دی او د دې ځای ریټ خو دا خو ډېر مناسب موږ لګولی دی
موږ دا غواړو چې یاره دا وځي په طریقې سره خلکو ته هم لکه ښېګړه ورسي په ښه ریټ ورته میلو شي او ځای بالکل انتقالي ځای دی پاک ځای دی نو موږ هغې ویورس ته لکه دا دغه کړو چې راشي او د دې دغه نه موقع نه پیدا والي لوکیشن ښه برابر دی ښه ښکلی ځای دی او په ښه ریټ ورته انشاءالله میلوي